لازمي ده دا بیا دوره لازمي ده چې خامخا یې زده کړي چې په دې ټیکهدارانو په انجینرانو باندې چې مونږ هغه د خپل قبله معلومول موقوف کړي دي که نه چې د دې نه واو چې په خپله باندې ورله هغه معلوم ځکه علما د هغې شرعي نقطه نظر باندې هم پوهېږي او په فني باندې هم پوه شي هغه ټیکهداران چې معلوموي نو هغه په فني به یې خپلو کمپاسو منپاسو معلوم کړي شرعي خو هغې مسایلو نه دي خبر که نه او فني چې معلوموي نو په داسې طریقه کار باندې معلوموي چې په هغې کې د غلطۍ احتمال ډېر زیات وي داسې نه چې 100% غلط وي کمپاس 100% غلط نه صحیح سیم پکې هم معلومېدلی شي لیکن اکثر پکې غلطي ترېنه راځي پوهېږي بې نو چې یو عالم وي مفتي وي هغه د دې په هغې شرعي نقطه نظر ورته معلوم دی فني ورته معلوم شي په فن کې بیا چې کومه ښه محتاطه طریقه ده هغه ورته معلومه شي بیا به پکې څه قسمه غلطي راځي هغه او د قوم د خلقو د هغې او دغه رنګې د دین خدمت به بیا کولی شو پوه شوې د خلقو خدمت هم دی چې هغې د دې جومات قبله برابر کړه او دیني خدمت هم دی د خلقو منځونه دی هغه کره کړه د قبلې ته مخ کول دا هم یو لازمي حصه ده د مانځه کې پوه شوې ښه جي راځه 200 څه به ده 188 ښه دا په عملي فلکیاتو کې دا دویم بحث دی ښه بس دا پکې اخري دی بیا به ختم شي فصل فی سمت القبلة تعریف سمت قبلہ دائرۃ الافق او دائرۃ القبلہ کا وہ مقطع جس جانب بیت اللہ بلد سے قریب ترین ہو سمت قبلہ کہلاتی ہے میں درته ویلي دائرۃ القبلہ او بیا زاویه قبلہ دائرۃ القبلہ دی ته وایي چې ته د ځمکه باندې مثلا په دې ځای باندې ولاړ نو په دې ځای باندې بیت الله شریف دی ٹھیک شوله نو دلته ستا بره سمت الراس دی که نه بیت الله شریف هم دی که نه دا د یو بل سره داسې میلاو کړه پوه شوې بیا د بیت الله د سمت الراس نه راشه د هغې سمت القدم ته ٹھیک شوله بیا د هغې د سمت القدم نه راشه خپل سمت القدم ته د هغې نه بیا راشه خپل سمت الراس دایره جوړه شوه که نه پوه شوې دا دایره چې جوړه شوه لکه مثال زمونږ به داسې جوړه شي پوه شوې نو دې دایرې چې دلته ته ولاړې نو ستا نه ګیر چاپېره ستا افق دی که نه نو داسې دغه زمونږ افق دی لکه مثال په طور باندې د دیوال دا ویښ داسې ګیر چاپېره دایره فرض کړه او دا به داسې دایرة القبله راغلی ده نو دې دایرة القبلې یو په هغې ځای کې یو په دې ځای کې دا دایرة الافق قطع کړی دی که نه کټ کړی دی که نه پوه شوې ته چې په کوم ځای ولاړې نو دوه مقطع دلته جوړ شول څو مقطع جوړ شول نو چې کم مقطع هغه بیت الله شریف کم طرف ته تا ته نږدې وي ټیک ده اوس ته په دې ځای باندې ولاړې دلته مقطع جوړه شوه یو هلته جوړه شوه ټیک ده نو دا مقطع او بیت الله شریف دلته دی ګوره په دې ځای باندې ته ولاړې په دې ځای او په دې ځای باندې بیت الله شریف دی ټیک ده داسې تا دایره جوړه کړه که نه دایرة القبله نو ته چې د دې ځای نه داسې راځې دا مقطع شوه که نه خو بیت الله شریف خو دلته دی که نه او یو به دې نه ځای هغې مقطع ده نو د دې ځای نه دې مقطع طرف ته چې راځې نو په منځ کې بیت الله راځي که نه هغې مقطع ته ځې نو په منځ کې بیت الله شریف راځي پوه شوې نو چې کومې مقطع طرف ته ځې په منځ کې بیت الله شریف راتلو نو دغه طرف ستا سمت قبله ده دغه طرف دې څه شی دی سمت قبله پوه شوې دویم اسان ده دا دایرة القبله خو جوړه شوه که نه په دې دایرة القبله باندې چې ته داسې ځې نو
په دې طرف چې زینوم بیت الله شریف ته رارسېدی شي چې په دې طرف زینوم بیت الله شریف ته رارسېدی شي خو چې په کوم طرف زینو بیت الله شریف ته به زر ورسېږي ټیک شو په هغې خپله دایره داسې روان شه چې په هغې طرف زینو لیټ به ورسېږي او چې په دې طرف داسې راځینو په لنډو به راورسېږي که نه پوه شوې پې نو چې په کوم طرف په لنډو رسېدلی شي نو هغه طرف والا مقطع ستا سمت قبله ده هغه ستا څه ده سمت قبله ده پوه شوې پې हाँ जी काबत उल्लाह के सिमत रास की सिमत क़िबला कहलाती है। तखरीज सिमत क़िबला मालूम करने के लिए हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहसनुल फतावा जिल्द 2 में 11 मुख्तलिफ तरीक़े ज़िक्र फरमाए हैं। सो तरीक़े होली 11 इनमें से कुलिया नंबर 2, 3 कदर आसान है। द्वैम नंबर और द्वैम नंबर तरीक़ा जो ज़िक्र करे दागा में कैसा था आसान है। इसका आसान हल पेश खिदमत है। ये कुलिया हल करने के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है वरना टेबल के ज़रिए काफ़ी देर लग सकती है। टेबल ही मश्तर दगे खूब कैलकुलेटर दा सरी नो साइन कास 10 के ज़र मालूम है नो अगर खब आसान नेस टेबल का रिवाज भी ख़त्म होता जा रहा है। दा टेबल ही चीज़ का नहीं रकम टेबल तस्कीर دا ټیبل وسوم میلاویږي او مخکې هم میلاوي دي هغه یې داسې کړي ساین थीटा साइन 1 बराबर द 2 बराबर द 3 साइन 3 द 2 साइन 4 द 2 10 تلې د 90 پوښي به بیا کاز 1 کاز 2 کاز 3 کاز 4 کاز باندې رسورم دینه روح ټیبل جو پوښینو هغه ټیبل کې معلومه نو هغه ټیبل په څه ګوري کنه او कैलकुलेटर د سره یو ټیبل د ضرورت نشته साइन 1 مساوی बटन को तक जो है इधर ऊपर से खुश भी इसका हल हाँ कैलकुलेटर आम हो चुका है और हर जगह दस्तयाब भी है इसलिए कैलकुलेटर के जरिए ही इस कुलिये को हल करने का तरीका जिक्र किया जाएगा। कुलिया ये है क्यों आगा ज़ाविये क़िबला मसावी है 10 इनवर्स ब्रिकट शोरो साइन एफ बटा ब्रिकट शोरो काज बी ज़रब 10 एम ब्रिकट बन मन बी साइन बी ज़रब काज एफ ब्रिकट बन बिया गट ब्रिकट बन खुशोला अवल बदाखल की अवलन कुलिये में इस्तेमाल होने वाले मुतग़य्यरात का मतलब कियों से मुराद ज़ाविये क़िबला है। कियों ने मुराद से शेरे ज़ाविये क़िबला एफ सतवी एफ से मुराद फ़र्क बैन तूलेन यानी तूलुल बलद और तूल मक्का के दरमियान फ़र्क स्ता तूलुल बलद और मक्के मुकर्रमे तूलुल बलद दी में इसके फ़र्क से खुशी भी दगबा गोया दखपल तूलुल बलद न द मक्के मुकर्रमे तूलुल बलद मनफी की सबई देखिए अगर फ़र्क पर उसी का ना बी नंबर बी से मुराद आरजुल बलद एम देन मुराद आरज मक्का मक्के मुकर्रमे आरजुल बलद से। इस कुलिये को हल करने के लिए हमारे पास मंदरज झेल मालूमात होना जरूरी है वरना कुलिया हल नहीं होगा। नंबर 1 आरजुल बलद नंबर 2 आरज मक्का तूलुल बलद मकामी हिस्सा और तूल मक्का 10 लूर से लाजिम इजदार सर मखी ना बस दक्का सरूर जुनू बिया क़िबला मालूम है। इनमें से आरज़ मक्का और तूल मक्का तो मुतय्यन है दाखुम मुतय्यन दागी जिसदी लेकिन आरज़ुल बलद और तूलुल बलद हर इलाक़े और हर जगह का अलग अलग दल तो मालूम है दे अलग जुदा दे मर्दान की मालूम है जुदा दे चगरज़ों की मालूम है जुदा दे पसवात की मालूम है दागज़े जुदा। अब आइए कुलिया हल की तरफ हल कुलिया की तरफ मसलन कराची के लिए सिमत क़िबला दगा ठीक शो दगा दगा मशक़ में बिया करे दा मशक़ खपल वाली कोफा हाँ व अरजुल बलद मख की मालूमी का जमन अरजुल बलद अतुल बलद सदी दस गोरा دوران تشخيص هذا غنى راغله نسيم
کوم څیزونه پکار دي؟ عرض البلد مقامی ٹھیک شولا دا به ظاهرو په څه سره بی سره دا څه شی دی زموږ 5 1 5 طول البلد مقامی دا څه شی دی 3 5 عرض البلد مکه او په څه سره ظاهري په ام سره کنه ٹھیک ښه دا څه شی دی ٹھیک ده دا چې دی کنه 21 درجې 25 دقیقې 21 ثانیې او چې اشاري نظام ته ورواړې نو 21.42 21.4 دا دی پوه شوې بې طول مکه دا څه شی دی طول مکه دا دی 39.8264 ٹھیک ہے نا خاج دیگیم 4 2 2 5 اسی پورا ولیږي نو صحیح دی چې برابر راوړي ها په دې باندې پوه شئ دا خو څلور معلومات سره حاصل شو کنه اوس به هغه سب سے پہلے ایف یعنی فرق طول ہے سب معلوم کو فرق طول ہے دا به ایف سره وای ظاهر او په فائدہ کې دا به معلوم کو دا ایف معلومیږي په دې قاعده سره ایف د طول خپل طول نه مکی طول منفي کنه دا خپل طول چې دا ټي بي ٹھیک شو او دا مکی طول ټي ام پوه شوې په دې قصه نو د دې خپل طول نه د ټي بي نه څه منفي کا پوه شوله راشه اف برابر دی زمونږ دا څه شی دی 72.358 منفي 39.8264 هذه منفي کا بہتر اشاریہ 358 منفی 39.826 دین راغے فرق طولین 32 دقیق کرے ایک چیز دا پورا دیکھا وشولا ګوره فرق طولین معلوم شو کنه اوس ځان ته خبر اسانه کړه لیکلي خوندي کنه اسې نه چې ګوره په کاپۍ کې وران کړي نه ها کاپۍ کې مو ورانه ودی چې ګوره فرق طولین څه شی شو 32.5 بس په دې کې څه پوه شوې اوس هغه قاعده ولګوه کیو مساوي ہے څه شی وایه 10 انورس بیا ساइन एफ बटा काज
बी ضرب د ضرورت नहीं हाँ 10 एम देगा ना ब्रैकेट बंद मनफी साइन बी काज एफ दा ब्रैकेट बंद घट पसी खुश हो उस दा लगा राशि क्यों बराबर है 10 इनवर्स राशि साइन एफ से बराबर है साइन एफ से बराबर हो 32.53 खुश हुआ राजा काज 20 शेरे 34.515 ब्या 10 बराबर 21.4 2 बस तेरा पूरा मनफी साइन 34.515 काज एफ 32.53 अवड़ू के ब्रैकेट बंद से घट बंद होगा ना उस अवल दाखिल का दिशा लगा क्यों बराबर 10 इनवर्स द बराहल का साइन 32 साइन 32.53 दिन से जवाब रावे दिन रावे 0.537 आपको बस नूर दीगा ना बच्चों खुश हो उस दशे होगा सिर्फ ददी ब्रैकेट दा हल कर दो ददी ब्रैकेट दा काज 34.515 10 21.42 दिन रागलो सिर्फ दहा दिन रावे 0.323 दामन पीरावड़ा का ना दा साइन 34.515 और काज 32.53 दे 53 दिन रागे मनफी 0.477 गड़बड़ी वाड़ा खत्म शुका ना दा उस दार दिन मनफी के तो 0.323 मनफी 0.477 दिन रागे 10 उस दादा शो हाँ क्यों 10 इनवर्स 0.537 बटा से मनफी 0.154 शो का ना रिजे पूर्व शो या खुदा या खुदा या खुदा लिखो इनवर्स और जवाब इस तरह आ गए मनफी 3.487 खुश होला दक्कल तुम रगलेगा ना रकम का 10 निकाय उस दे 10 इनवर्स होगा
شیپ 10 نو 10 انور شو منفی 3.487 دې نه راغی کیو برابر شو منفی 7.3998 دې ځای پورې مې پوه شوئ اوس به یې ورسره جمع اخري جواب دا راغی که نه اوس به سره جمع اوس د چې دې سره اوس د چې وکړې جمع 180 اوس یې حل کړه بیا منفي دا جمع 180 د دې نه راغی کیو برابر دی د 106.80 بس 106 د کراچۍ د 92 راغلی 92.5 زموږ د پیکس 106 راغلی په دې خبره باندې پوه شوئ اوس ګوره داسې ما تاسو ته ویلي وو په دایره هندیه باندې موږ خط شمال و جنوب معلومولی شو په قطبي ستوري باندې هم خط شمال و جنوب معلومولی شو په کمپاس باندې هم خط شمال و جنوب معلومولی خو پای کې لږ فرق راځي د دایره هندیه پای کې فرق بالکل بالکل فکس شي په قطبي ستوري چې تا صحیح معلوم کو هغې کې فرق اب بالکل فکس پوه شوې پې نو ته به په ځمکه باندې خط شمال و جنوب چې په کوم ځای کې اوس په دې کمره کې ته قبله معلومې نو خط شمال و جنوب به معلوم کړي پوه شوې پې بیا به د خط شمال نقطه شمال چې دی که نه د هغې نه به بطرف دا مغرب دی که نه بطرف مغرب به د 106 درجې ځای راوړه ته دا بل بورډ فرض کتا په دایره هندیه باندې ګورې دا ستا د علاقه دلته جومات جوړه د څه جوړې دا په دایره هندیه باندې معلوم کړو چې دا زموږ سره څه دی خط شمال جنوب یا خط طول البلد ورته وایي خط نصف النهار هر څه ورته وایي که نه نو په دې پسې به ډیره واخلې د دې دا طرف مشرق دی او دا طرف مغرب دی که نه نو به طرف هر ځای چې مقرر دی مثال په طور ته دې دا ځای پوه شوې نو په دې له به یې منځ راوړې دا به دې کرښې سره کېږي او د 100 درجې زاویې به جوړه کړي د 106 نو دا دې شو 100 که نه او دا دې شو 105 دا دې شو 106 پوه شوې دا به یو بل سره میلاو کړي پوه شوې بس چې دا دې میلاو کړو لکه پلس شو دا سیده ستا قبله شوه او په دې اوس د 90 درجې زاویې جوړه ده نو دا شو که نه ٹھیک شو ٹھیک شو دا دې شو سمت قبله او دا شی چې دی دا دې شو خط صف دا دې څه شو صف به دې چې جوړ کړي خلق به داسې وکړي د امام به دلته په دې ځای کې وکړي بس دا ستا صف شو دې سره چې په 90 درجې دې جوړ کړو دې باندې پوه شو زاویې قبله به اول معلومولي د دې ځای پته موږ ته دا ولګېده چې
هغه د دې ځای طول البلد رزوبل مونږ هغه سره د دې علاقې زمونږ د دې کلي د دې زاویې قبله 106 ده. څه شی ده؟ 106 بطرف مغرب. بطرف او په ټوله دایره کې 360 درجې دي که نه 360 106 منفي که اوس دې جوړ شي 254 که بطرف مشرق وباسي نو 254 بطرف مشرق به بیا صحیح 200 ګوره که د دې ځای نه چې شي جوړی نو 106 به راځي دغه نه هغې خط شمال وي او که په دې طرف راځي نو بیا به 254 خو یو شی دی که نه که یو سر ته سم ناست دی یا بل سر پوه شوي پې د یو طرف نه 106 د بل طرف نه 254 عام طور چې ته په موبایل کې یا په کمپیوټرو کې ګورې چې زاویې قبله پکې ګورې نو هغه به تا ته بطرف مشرق 254 پوهېږي پې او د دې سره چې معلومیږي نو دا د تا ته هغه لنډو والا ښایي 254 جوړول د هغې اوږدو طرف باندې دي او مغرب په طرف جوړول دا څه دي لنډو دې پوه شوې نو ضروري شی څه دی اول زاویه قبله معلومول دویم نمبر خط شمال و جنوب معلومول چې دا شی د تم معلوم و دا د تم معلوم و او بیا سره ډي و پیمانه و پیم سره د قبله دې معلوم پوهېږي بی نو ګوره دا به داسې کې چې خط شمال و جنوب په دایره هندیه یا په قطبي ستوري او دا په حساب سره یو طریقه شو پوه شو په دې پوه شوې که نه یو بله طریقه م وایو ښه دا ته نه دی کړو دا بورډ نه دی کړه دا نو ولیکو ځان سره دا پاک کتو سره په کپړه به سره واله دا د غریبانانو طریقه ده ټیک شو نه چې غټ موبایل ورسره لري پوه شوې بې یو بله طریقه ده د مالدارانو چې د چا سره غټ انډرایډ موبایل پوه شوې هغې کې بیا د حسابونو کتابونو ته هم دومره ضرورت شته دی پوه شوې بې او په هغې کې به دا ګورې یاره دا بل بورډ راوړه ښه دا په ځمکه باندې جوړ بسم الله دې طرف ته متوجه شئ دا کپړه دا پاک یو طریقه بله داسې ده چې په دې خپل موبایل نه یا د کمپیوټر نه د هر شي نه معلومیږي د کوم ټایم کې چې ته زاویې قبله معلومې که نه چې یاره دې ځای کې مونږ جومات جوړو د دې قبله کوم نو په دغې ټایم کې چې کله نور وي هر ټایم خو چې نور شته غرمه شته په دغه ځای نو ته بغیر د دغې حساب کتاب د ډېر حساب کتاب دم قبله په نور په سوري سره څه کولی شي معلومولی شي پوه شوې پې او هغه به داسې وکړي چې په دې ځمکه باندې به داسې یو شی هغه نال کړي خو چې داسې چې دا ځمکه هم لیولي په لیول به یې ګوري او دا کوم لخته چې تا خښ کړې ده دا به هم صحیح بلکل نیغ پوه شوله نو چې هر ټایم و که د غرمې نه مخکې ټایم دی که وروستو ټایم دی چې هر ټایم دی دغې پکې څه فرق بیا راځي نو چې په کم ټایم کې تا دا لخته کېښودله نو بل مارکر څه شو ٹھیک شو دا دې کېښودله داسې نو په دې ټایم کې به ته د نور په دې به نور لګي نو سوری به راوړي که نه نو د دې په دې سوري باندې د دې په دې چې دا سوری په کوم طرف داسې تللی دی که نه که د دې سوری مثال په طور داسې تللی و نو داسې به څه وباسې یو کرښه خو چې په کوم ټایم کې ته دا کرښه وباسې نو په هغه ټایم کې به د نور عظیمت اسم چې ورته وایي او یې معلوم کړي اسم به یې څه کړي معلوم لکه په دې ټایم کې بالفرض دا مونږ دغه کړو په دې ټایم کې د نور عظیمت ای دی په دې ځای کې دلته ورکړي د موبایل باندې معلومیږي او په کمپیوټر باندې معلومیږي دا ته ما ووایي دا طریقه لږ اسانه ده خو دا د موبایل کې استعمال یې
پوه شوې بې نو په دې ټایم کې د نور عظیمت دی 234.1 234 چې په کوم ټایم کې ما دا کرښه ایستل نیغه دا کرښه پوه شوې دا مې د دې په دې سوري دي چې ایسته په هغه ټایم کې ورته خیال کې ګورئ ښه چې کوم ټایم کې کرښه وباسي په هغه ټایم کې به هغه عظیمت څه کې هغه به نوټ کړي ځان سره پوه شوې بې په ځمکه ناستې او دلته اوس عظیمت چې دی نو 234.23 شو او کرښه دې په دقه ټایم باندې چې وایسته بس اوس دې ځای باشه د دې مطلب څه دی عظیمت چې دا نور د شمال نه نقطه شمال نه 234 لشي راغلی دی که نه نه ګویږي یعنې ګویا کې دی چې په دې باندې ته چې د 234 زاویې جوړه کړي دا شمال شو نه پوهېږي داسې ښه دا خو ستا 234 شو که نه اوس د دې نه به شمال معلوم څه به دې معلوم شي شمال هغه ته داسې معلومېږي چې دی به 234 دی نو ته د 234 یو ځای په دې کې مقرر ده مثلا دا ځای ته مقرر په دې باندې 234 زاویې جوړه ده په دې ځای نور دی که نه په دې ځای نور دی نو د دې ځای نه رواله تر دې ځای پورې څومره زاویې جوړېږي 180 پسې څه سیوا وکړو چې 234 ته راشي څه شی 54 یو پسې داسې 54 جوړه ده دې 180 خدا شو که نه او 54 پسې نور راشه دا دې شو 50 دا دې شو 55 دا دې شو 54 که نه پوه شو دا د دې مرکز نه راغلی وي دا دې څه شو 254 پوهېږې په دې خبره دا زاویې چې اوس ده دلته نور دی که نه دا ټوټل زاویې دې څو شوه د 234 څو درجو شوه 234 پوه شوې بې او د دې علاقې زاویې قبله به هم تا ته دی په دې کې ښیي چې د 254 ده د څومره ده 254 نو د شمال نه 254 نیسي که نه د شمال نه ته نور څومره راغلی 254 راغلی 234 راغلی څو راغلی 234 نو څومره نور دی راشي نو دی به سیده قبلې ته مخامخ شي د 234 نه 254 له لاړ شي په څو درجې به ځي 20 که نه ته پوهېږې پې چې دی په کوم ځای دی دې طرف ته 20 درجې زاویې جوړه ده 10 20 دا شو چې دې ځای نه راورسېږي دی به قبلې بیت الله شریف د پاسه به شي که نه نو سوری به د دې لښتې بیا په کوم طرف باندې په دغې طرف نه پوهېږي پوه شوې بیا به دله سر راوکړي ښه د ټولو نه اول به داسې وکړي چې دلته به یو نیغه بلکل مستقیمه څه لښته څه شی څه راډ دا به دلته دغه کښې ښخ کړي دا ځمکه به ورته توله کړي ښکته او بره به نه وي ورنه بیا په ستوري کې څه راځي فرق راځي نو چې کله دا لښته تا دلته ښخه کړه نو په دغې ټایم کې د دې دا سوری کم طرف ته دی هر ځای باندې چې په هغې سوري باندې به د یو سوري په یو طرف باندې ښه که دا نری لښته و نو بیا خو به نری کرښه داسې تلي که نه لکه غټه و نو بیا به لږ پلن سوری تللی نو که غټ څیز و نو پلن سوری به تللی نو په یو طرف که هغه طرف او که دا طرف یو شی پوه شوله که نری لښته وه جو سیده په هغه سوري باندې به څه وکړي یو کرښه راوباسي
په کم ټایم کې چې ته په دې سوري باندې دا کرښه لګې وباسې په دغې ټایم کې به د نور اسمت معلوم کړي څه وایي معلوم کړي اسمت انګریزي کې ورته وایي ازي پوه شوې بې نو دا عظیمت هلته به کرښه وباسې دلته به ځان سره عظیمت نوټ کړي مثال دا 234 پوه شوې بې نو دا کرښه چې تا وویستله د دې مطلب دا دی چې دې ځای باندې نور دی نو دا نور 234 ډیګرۍ د شمال نه دی خوا راغلی دی که نه یعنې د صفر نه شروع شوی د 1 نه 234 هلته راغلی دی که نه نو یو خو مخامخ دلته 180 شو که نه او 180 پسې نور څومره لاړ شو چې 234 ته ورسو 54 که نه نو 54 درجې دې پسې نورې جوړې کړې نو سیده خط شمال جنوب نه ورسېد خط شمال جنوب کې معلوم شو وشوله چې هغه دې معلوم کو نو زمونږ زاویې قبله 254 ده څو ده د هغې طرف نه 106 ده او د دې طرف نه څه ده 254 خو د انور خو 234 راغلی دی د هغه ځای نه که نه د هغې ځای نه به 20 درجې ډیګري نور نه پوهېږي پوه شوې بې نو چې 20 دې نور جوړه کړه نو بیا هغې چې 20 دې جوړه کړه داسې به لکه دې ځای نه داسې 20 جوړه کړه دا کرښه راغله که نه دا دې سیده بوسته پوه شوې دې خلقو ته وایه وروره بس په دې ځای ودرېږئ داسې مانځه ته بسم الله په دې 90 درجې زاویې جوړه کړه هغه دې صف شو او دا دې څه شوه سمت قبله بالکل پکې بل څه پرېږدي دې طریقه پوه نه شو پوه شوې په دې کې یو بله اساني شته د دې نه پکې هم ښه اساني شته خو دا 106 خو دې معلومه کړې ده که نه نو چې دا نور په 234 دی پوه شوې بې دې خوا د 20 ډیګرو نوره مه جوړوه چې 54 راځي خو 234 دی نو د ده نه دوره زاویې جوړه کړه چې خط شمال نه ورسېږي که نه نو 180 او بیا پسې څه شوې 54 مثال په طور دا شو دا تا ته پته ولګي چې دا زما خط شمال و نو د دې علاقې چې 254 دا خو 254 به طرف مشرق ده که نه نو د 360 نه چې 254 منفي کې څه به راشي 106 نو 106 به طرف مغرب شو که نه د دې خط شمال و جنوب د دې نه لکه دا ځای دې مقرر کړو د دې نه 106 جوړه کړي 90 100 105 106 د خلقو ته وایي دا دې قبله شوه په دې ځای باندې نیغ ودرېږئ خوا دې خوا ونه ګوره او دلته بیا 90 درجې زاویې جوړه کړه هغه دې صف شو نو د دې طرف خط شمال دې معلوم کړو د نور په سوري په ذریعې سره او 106 دې جوړوله ستا خوا او که نور ته پته ولګېده چې په 234 دی او زاویه قبله مې 254 ده جو صرف 34 دی خواته شي نه پوهېږي پوه شوې دوه شوې به دې کښې که نه په دې صورت کې بیا د ټولو بله ښه اسان چې شمال مې ماله دې ته وګوري نه ځي هغه داسې چې داسې ستا په ځمکه باندې خښ کړو او داسې دې د نور سوری ولګاو نو دا 234 که نه پوه شوله او زاویې قبله دې معلومه کړې چې 254 ده هېڅ چلو مه کوه په دې کرښه بس دا داسې کېده او د څو درجې زاویې جوړه کړه د 20 پوه شوله دا داسې د قبله شو دا دې څه شوه قبله شو په دې باندې 90 درجې زاویې جوړه کړه داسې راځي که نه دقه شو دا دې صاف شو دا دې څه شو بس بیا دې هغه نورې کرښې مرښې ورانې کړه ٹھیک شوله
دغه ښه دی صبر خلکو ته وایه وروره که جومات جوړوئ نو وایي محراب ولوئ دلته جوړ کړئ پوهېږي پرې دغه دې سب شو او دغه د دې سب سره چې دا بل سب شو دا بل سب شو دا بل سب شو دا بل سب شو دا د امام صاحب مسله شو نه پوهېږي پرې ټیک ده د نور ذریعې باندې دا چې ده دا ډېر اسان ټیک شوله او دویم د شپې چې اوس د ستورو نه معلومې ټیک ده د ستورو نه چې معلومې نو په دقې قطبي ستوري باندې خط شمال و جنوب راولې کاږه او جو بیا 106 ده که نه جو 106 د هغې نه نشي جوړه یا که 106 په قیدې په ذریعې دې نه معلومه کړي هم څه خبره نشته که موبایل د سره شته نو په دې باندې به درته وښیي چې 254 ده که نه د خط شمال و جنوب په دې طرف دی 254 جو بیا هم کېدلی شو پوه شوې بې په دې طریقه چې دې معلومه کړه د لمر د دې ستوري په ذریعه په دې کې بلکل 19-20 فرق وکړي چې په دې کرښه باندې سیده ځي سیده 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 بیت الله شریف دیوال نه به ورسي دروازې نه به ورسي په دې کې یو خطا بیا شته په دې قصه پوه نه شوې پوه شوې پرې ښه راږه تو کتاب بل دې ځای پر کلیہ کے حل سے ہمارے سامنے سمت قبلہ 92.5 اور کراچی نے پارا ہے درجات آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کراچی میں خط شمال و جنوب کھینچ کر اس پر بطرف مغرب 92.5 درجات کا زاویہ بنائے تو وہ خط سیدھا قبلہ کی جانب ہوگا جو خط شمال و جنوب کھینچنے کا طریقہ اصطلاحات میں گزر چکا ہے په دایره هندیه په قطبي ستوري او که داسې د نور د دې ستوري نه معلومې نوم پې څه کولی شي معلومه شي ٹھیک شوله اوس دا کلیه چې تا ته دا اوږده درکړې دا خو تا داسې سټپ بای سټپ دې حل کړه که نه که ته وایې چې په یو ځای حل کړو لاندې هغه جواب چې دا یو جواب چې دی دا چې دا راله سیده راکړي د دې سره مونږ بیا 180 جمع کړو که نه که یو مساوی ہے منفی 87.428 کنا وین وسره 180 جمع کو کنا کوئی چې دغه ځای پورې راله ډایرکټ په یو کلیک سره جواب راکړي دا کلیه بیا په دې طریقه مو لیکل راغلی چې بټي یا بټي ته وباسه بیا د لیکلو طریقه دا ده چې کیو مساوی 10 انورس بریکٹ شورو سائن ایف تقسیم بریکٹ شورو کاز بی 10m منفی سائن بی کاز ایف یو بریکٹ من بیا بس په یو ځای باندې دوم بدلا کا جواب درکړي فرق به کې او بټای ته ختمه کړه او تقسیم په کې راغی کنه 10 انورس بریکٹ شورو سائن ایف تقسیمی الته بټا نو که ته بټا لګي په درجه حل کې ستا په خاطر وایي چې په یو ځای تعظیمي نظم چرته بل بلا پوه شوې بې نو اخیره کې چې جواب څه درکړي پای کې به 180 یا جمع کې یا بیت منفي کې یا په سامان نه کې او مختلف صورتونه وګڼه زموږ علاقه دي چې موږ پکې 180 څه کوو دې چې تو باسم کنه صحیح دی اقا جواب به راځي ها فرق وکړي دا یو طریقه شو ها د قبلې د معلوم یو بل طریقه یوم ده ٹھیک شو هغه بل طریقه که دا تاسو ځان مطالعه کړئ ٹھیک ده دغه طریقه د دې طریقې په نسبت باندې لږ ګران دا طریقه اسانه او بیا د دې طریقې نه چې ما دا بل وښود نور مدد سره کنه یا د قطبي ستوري مدد نو هغه بیخي اسانه ده پای کې څه عمل ته هم ضرورت خو چې موبایل نه سره او دا چیز نه سره عظیمت چې دی که نه دا تا ته راش په دې کې تخیښه ګورئ سن اینډ مون دا ایپ دی زیړه غونته کې نښی ده پوه شوې چې دا دې سم کولا وکړو که نه دا کلینر دا به ووې دا بره ځای څه دی دا چې وي ډېر شي اپشن یې راواغستی که نه په دې کې دا سن چې دی دا ووښه نو بره ورته د نور الټیچیوډ هم راواغست دی په دې ټایم کې 27 ډیګرۍ د پورته دی
او عظیمت یې ورته دومره واخیستو چې 237.179 ته رسېد. وختي به 234 و که نه، اوس 237 ته رسېدلی. دقه یو دی، دا انسټال کړه. دا به انسټال کې بیا په دې کې هغه خپل لوکیشن سره به برابر کړي. خپل دغه سره چې برابرې که نه، هغه به دغه چې وی لوکیشن د جی پی ایس په وی نو ستا هغه به په دې قسم باندې پوه شوئ. یو بل تقریبا چې په دې کې نور زموږ د دې فن متعلق به کې بل څه څیز پاتې هغه نه مخکې به کې تاسو ته څه معلومي چې یاره دا شی به کې په دې دوره کې چې موږ څه وایو هغه پکې وشو. ٹھیک شوله؟ یو ما تاسو ته ویلي وم د دې نه علاوه ابجد دغه به درته ووایم، هغه هم د دې فن سره متعلق نه ځان خپل یو فن. ٹھیک ده؟ هغه وایو څنګه په سارا کې به دقه لرګې به راواخلې دې غونډه کې، د نور دا سوری به معلوم کړي، او بیا پسې موبایل راوالې په هغه طریقه. ٹھیک ده؟ دقه طریقه باندې د دنیا شي جوماتونو ما معلوم کړي شنایي کې اوس ها چې وریځ یونایي ته وایي صبر وکړئ سبا به نه چې وریځ وکړه نه نو دایره هندیه به تا بیا د مخکې نه به دلته که معلومه کړې وه جو دایره هندیه په ذریعې سره هغه 106 روبه سره بل طرف ګوجري ایس د مخکې نه معلوم کړي نو بیا جنوري یادو یا وایي شپې ته انتظار وکړئ چې ستوري راوخیږي او یا د ورځې جنوري.